یو بل وظیفه ده چې هم ډېره زیاته لازمي ده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې څوک د جمعې په ورځ باندې د جمعې منځو کې نارینه او زنانه خو باندې خو د جمعې منځ نشته چې د ماسپښین منځو کې او د هغې نه بعد وپېرې سورة الاخلاص، وپېرې قل اعوذ برب الفلق او وپېرې قل اعوذ برب الناس. دا 3 سورتونه ووایي نو ان شاء الله در راتلونکي جمعې پورې الله به د هر غم نه، د هر حادثې نه، د هر خفګان نه او د هر اکسیډنټ نه، د هر دشمنۍ نه بچ ساتي. انداز دوره ګران نه دي. د جمعې په ورځ باندې بنده د جمعې منځو کې د هغې نه بعد نارینه په جومات کې یا را روان شي په لاره باندې او زنانه په خپل ځای باندې چې د فرض منځو کې د ماسپښین یعنی منځ ادا کې برابر. د هغې نه بعد ولا پکار داري چې یو وپېرې قل هو الله احد صورت، وپېرې قل اعوذ برب الفلق او وپېرې قل اعوذ. د اخري 3 سورتونه دا وایي په شبکو یې په مخ کې رستو په ځان باندې الله جل جلاله به مو حفاظت کوي ان شاء الله. در بلې جمعې پورې به ستاسو ان شاء الله الله محافظ وي د هر قسمه بلاګانو نه، مصیبتونو نه، د حادثو نه. دا د زه کوم چې دا دور داسې راغی چې اوس په روډ باندې بچ کېدل ګران دي، د کوره روزي بچ کېدل ګران دي، فتنې دي، حادثې دي، مصیبتونه دي، غمونه دي، حالات دي، چرته سوري څوک په بجلی باندې مړ شي، څوک په ډز باندې مړ شي، بل مسلې دي دې ملک کې. الله جل جلاله دې زمونږ د بچو زمونږ ستاسو ټولو مؤمنانو حفاظت وکړي. خو د مؤمن دپاره هتیار چې دی نه اعمال دي. او د سورې کهف ډېر خیال ساتئ. ګورئ ښه د جمعې په ورځ باندې سورې کهف لازم وایي. 15 سپاره کې سورې کهف و. زما یو ملګری دی ډېر نیک دی، ما سره ناست باسومي، نو ما ته بل ځوي ته چې دا لږ بیا ووایه ته دا څه کوم صورت دی؟ ما سورې کهف وی ما خو درسته پورې سورې قاف وي. سورې قاف شپږیشتمه کې دی، شپږیشتمه سپاره کې را لاندې دی. سورې کهف لږ اوږد دی، هغه په 15 سپاره کې دی. ښه انو ګورئ بعضې وخت عالم تقریر وکړي نو په هغې کې هغه الفاظو باندې سړی پوه نه شي. نو هغې غریب چې د دا اورېدلي چې سورې کهف څوک وایي د جمعې په ورځ باندې نو الله پاک به د دجال له فتنې نه، د قبر د فتنې نه ډېر برکات یې راغلي دي حدیثو کې. نو هغه به سورې قاف وي. سورې قاف نه سورې کهف په 15 کې دی او په 14 کې اخیری 3 رکوع دي. چې 14 سپاره شروع د لومړی 3 رکوع چې دي دا دغه صورت اخیرنۍ 3 رکوعګانې دي. سورې کهف د جمعې په ورځ باندې لازم وایي. الله دې مال او تاسو ټوله د عملونو کولو توفیق راکړي. روزه را روانه ده، رونو خویندو الله طرف ته متوجه شئ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور